خپل کور فاونډیشن ضلع سوات د ډیر مخکې نه د یتیمانو غریبانو ماشومانو تعلیم سره سره یو ښه پالنه هم کوي. د ډایرکټر محمد علي خان په کوششونو باندې نن وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان د خپل ویلیج په نوم باندې د یو بلډینګ پرانیسته وکړه چې په دې کې به ماشومانو ته د کور په شان ماحول ملاویږي. د خپل کور ماشومانو وزیر اعلی خیبر پختونخوا ته په خیرالي هم څه په نوي انداز سره وویل. ډایرکټر خپل کور فاونډیشن محمد علي خان د راغلو میلمنو شکریه ادا کړه او د ډیټک چیرمن فضل حکیم د خپل کور فاونډیشن سره د مدد او د محبت ستاینه وکړي. شکریه ادا کوم د فضل حکیم سے چې د خپل کور په تاریخ کې ایم پی ای د خپل فند نه چرته پیسې ولې خپل کور فاونډیشن کې نه دي لګولي. ډېر شلک روپو باندې په ګرلز کیمپس کې یو پلوټ جوړ کړی دی. دا موږ شکریه ادا کوو. وزیر اعلی صاحب چې کوم کار وکړو پورا خپل کور ویلیج کنسټرکشن چې هغه په خپله د پیسو اعلان په خپله کوي او د هغې PC1 تقریبا تیار شوی دی او انشاءالله قریب په دومره شارټ کټ طریقه باندې چې دوی څومره هیلپ وکړو او د خپل کور ویلیج چې دی انشاءالله دا په یو کال کې جوړېږي او بل کال به انشاءالله بیا په خپله تاسو بیا راځئ د هغې به ابتدا کوئ. جوړ شوي دستورې ته د خپل کور ماشومانو قسمه قسم ټیبلو پیش کړي چې د راغلو خلکو نه برپور داد واغیستو. د وخت د یادولو لپاره خپل کور فاونډیشن د طرف نه وزیر اعلی ایم پی ګانو ته سماجي او سرکاري افسرانو ته شیلډونه هم ورکړي. په دې موقع باندې مشر میلمه وزیر اعلی محمود خان دستوري ته په خپله وینا کې وویل چې زه کله هم د عمران خان سره ملاو شوی یم نو هغه ما ته وایي چې محمود خان تاسو چې سهار پاسئ لومبنی دا سوچ کوئ چې زه به نن د غریب دپاره څه کوم. عمران خان صاحب غوښتی یم او زما د هغه ملاقات شوی نو اولنۍ خبره د هغه دا چې محمود خان جب تم صبح اٹھا کرو تو پہلے سوچ لیا کرو کہ آج میں نے غریب کے لیے کیا کرنا ہے. داغه سره سره داغه چې کوم ویژن دی د عام خلکو د غریب خلکو د ټول پاکستان په باره کې داغه کوم سوچ لري خدای یقین وکړه هغه هېڅوک هم نشي کتی چې کوم ما چې کله نه زه وزیر اعلی شوی وم ما هغه سره نږدې پاتې شوی وم هغه په زړه کې درد ما کتلی او د هغې د ټولو نه زنده مثال دا څومره چې شیلټر هومز شیلټر هاوسز پناهګاه جوړې شوي دا چېرته په یو حکومت کې کوم چېرته به دې باندې چا سوچ نه دی کړی نه به چا کار کړی دی. ما ته میسج راکړو چې په پېښور کې څومره خلک په فوټپاتونو باندې شپې کوي یا هغه خلک چې کوم هسپتالونو ته راشي یا په خپل سکار راغلي او د هغو سره ایون کرایه هم نه چې هغه خلک ته داسې یو ځای مونږ ورکړو چې په هغې هغو په عزت سره شپو کي یو دوه ټایمه روټۍ ورته میلاو شي او بیا خپلو علاقو ته یا سهار خپل کارونو ته یا هغه مزدوران خو د ضلعو هیډ کوارټري یا د کلو یا تحصیلونو نه هغې کې خلک یو بل ته یا رشتهداري یا خلک یو بل ته ځای ورکوي سمبالولی شي خو د ډیویژن هم داسې یو غټ حیثیت وي او په هغې کې
یو کوم چې هډ کوارټر دی پای کې هم داسې سہولیات د خلکو ته ورکول غواړي انشاءالله موږ په هغې باندې هم ډېر ژر کار شروع کوو. که چېرې زموږ د تعلیم دا هلې ځلې دغسې جاري وي نو امید لرم چې زموږ پاک وطن به د تعلیم په میدان کې د ټولو نه مخکې وي. د کیمرامین تاج منیر سره سمد انجم پاسون نیوز مکان باغ منګوره سوات.